نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زما عزتمندو هر انسان دا غواړي چې په دنیا کې اوږده زندگی تیره کړي او هر انسان دا غواړي چې د هغه په رزق کې برکت وي او هغه ته الله تعالی فراخ رزق ورکړي. نن زه ستاسو مخکې یو داسې نسخه او یو داسې شی ذکر کومه چې د هغې په ذریعې سره د انسان په عمر کې زیاتوالی راځي او د انسان په رزق کې هم زیاتوالی راځي. او هغه د نبی علیه الصلاة والسلام دا خوږ حدیث دی چې نبی کرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: من سره ان یمد له فی عمره ویزاد له فی رزقه فلیبر والدیه ولیصل رحمه. چې څوک غواړي، څوک دا خبره خوښوي چې د هغه په عمر کې اضافه وشي او د هغه په رزق کې چې دی نو زیاتوالی وشي، نو هغه د دوه کاره وکړي. ان یبر والدیه، د خپل مور پلار سره د حسن سلوک کوي، د خپل مور پلار فرمانبرداري دې کوي. ولیصل رحمه، او رشتہ دارانو سره د ښه تعلق ساتي. یو بل حدیث کې راځي، ترمذي شریف دا حدیث راوړی دی چې لا یزید فی العمر الا البر. په عمر کې هیڅ شی اضافه نشي کولی سوا د نیکۍ نه، سوا د مور پلار د خدمت نه او سوا د مور پلار د فرمانبردارۍ نه. زما عزتمندو، هیڅ مشکل کار نه دی. خپلو رشتہ دارانو سره ښه تعلق ساتل، د خپل مور پلار سره حسن سلوک کول، دا هیڅ مشکل نه دي. دا خو اصل د انسان دپاره پکار دي. خو که سړی په دې نیت کوي نو انشاءالله العزیز د هغه رزق به هم فراخوي او ورسره به د هغه په زندګۍ کې هم برکت وي. نن سبا زموږ په پښتنو معاشره کې دا ډېر زیات مشکلات دي چې زموږ رشته دارانو کې موږ سره څوک رشته داري کټ کړي، موږ وایو موږ یې ورسره کټ کړو. که موږ سره یو سړی غم خادي نه ساتي، موږ وایو موږ یې ورسره په شروع کې نه ساتي. ته یو پیره مه ساته، زه یې سره زر پیرې نه ساتم. نه، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: صل من قطعک، چې هغه چا سره رشته داري جوړوه څوک چې درسره کټ کوي. واحسن الی من اساء الیک، او څوک چې درسره بد کوي هغه سره ښه کوه. دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق دي. الله تعالی دې موږ ته په دې حدیث باندې د عملو کولو توفیق راکړي چې موږ د خپلو رشته دارانو سره رشته داري ساتو او موږ د خپل مور پلار فرمان برداره اولاد جوړ شو. واخر دعوانا